نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الله رب العالمین دی دنیا ته تقریبا 1,24,000 کم و بیش پیغمبران را لېږلي دي. خو د 1,24,000 پیغمبرانو ټولو هر یو پیغمبر خپل یو خپل امت دا دجال د فتنې نه یېرولی دی. د هر فتنې نه یېرولی دی، خو د دجال د فتنې نه ډېر زیات یېرولی دی. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي په همدغه رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ هم د دجال د فتنې نه ډېر زیات یېرولی وو. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې په خطبه کې د دجال د فتنې ذکر کو. نو رسول الله مبارک په دا اواز کله تیز کو او کله به په مزه کو. نو مونږ حیران شو، مونږ ویریدو، مونږ وی جوړ را دجال دلته کې د اونو لاندې ولاړ دی. داسې به رسول الله مبارک دا اواز تیز کو په مزه به کو. زما عزتمند دجال دا به زی د کم ځای نه او دا به روزي د کم ځای نه او د نزول به د کم ځای نه کېږي. نو ویل کېږي چې د عراق او د شام ترمنځ به د روزي او د ظهور به کېږي او دی به بیا په ټوله دنیا کې ګرځي، په ټولو ملکونو په هر یو ښار کې به ګرځي سوا د دوه ځایونو چې هغه مکه مکرمه او مدینه منوره ده. ځکه چې الله رب العالمین د نزول او د ظهور په مکه مکرمه او په مدینه منوره باندې دا حرام کړی دی. او الله رب العالمین به د مکې مکرمه او د مدینه منوره په هر دروازه باندې فرشتي ودرولي چې ډیره دقه ځای نه مني کی او دقه ځای ته ډیره دن نه پرېږدي. دل به الله ډیر طاقت ورکړي او د پرې تندي باندې به کافرې لیکل شوي وي چې دا به هر یو مؤمن ته ښکاري، خو صرف مؤمن انسان ته کو هغه له ویل ورځي او کو نه ورځي، لیکل ورځي او کو نه ورځي، خو چې مؤمن وي دی به را دجال پیژني او دته به هغه کافرې ښکاري. د ده پرې تندي کې به یوه سترګې او بله سترګه بني. دله به الله رب العالمین ډیر زیات طاقتونه ورکړي. دی به په یو داسې خر باندې ګرځي، په یو داسې خر باندې به دی مزل کوي چې د هغه د یو غوږ نه تر بل غوږه پورې به د 40 لاسونو مزل وي. مطلب د 40 لاسو فاصله به د یو غوږ نه تر بل غوږ ترمنځ دونه غټ خر به او دی به الله رب العالمین د دونه طاقتونه ورکړي چې دی به د هوا په رفتار باندې د یو ځای نه بل ځای ته ځي. او دله به الله رب العالمین یو دوه نیرونه ورکړي وي چې یو به د اوبو وي بل به د اور وي. هغه اوبو والا ته به دی جنت وي او اور والا ته به دی جهنم وي. رسول الله مبارک فرمایي وي چې د زمانه ومونتله نو تاسو د اوبو دا نیر چې دی و د جنت وي دغه ماخلی، تاسو د اور د جهنم چې و د دی وي دغه نیر واخلئ. ولې چې وي دغه نیر چې کم دی نو دا اور نه دی، وي دا په حقیقت کې یخې اوبه دي. او دا چې کوم ته دی جنت وي او دی ورته یخې اوبه وي دا په اصل کې جهنم دی، وي دا ماخلی. وي چا چې د اوبو دانیر واغشتو دی جهنم ته لاړو، چا چې د اور دانیر واغشتو وي دی لاړو جنت ته. نو وي تاسو د اور د جهنم چې د دی وي دقه واخلی. دی به روزي او بیا به الله رب العالمین او دی به بیا مسلمانانو ته قسمه قسمه خبرې کوي. قسمه قسمه خبرې به داسې کوي چې دی به یو کس رونیسي او هغه کس په دی چې کوم دی نو دی مړ کړي او بیا به هغه کس واپس دی راجمدېږي. خو د دقې یو کس نه علاوه دی بل کس نشي مړ کولی او بل کس نشي راجمدې کولی. بله دا خبره چې دی یو کس مړ کړي او هغه راجمدېږي نو هغه دوباره دی نشي وجلی. دقه رنګې زما عزتمندو دی به ځان ته کله رب وایي چې زه ستاسو رب یم، کله به دی د نبوت دعوه کوي چې زه ستاسو پیغمبر یم. خو څوک په ده باندې یقین کوي او څوک په دې باندې یقین نه کوي. نو هغه خلک چې هغوی کې ایمان ني او هغوی ایمان کمزوري وي هغه خلک په ده سره ځي. منافقان یهودیان به د سره ملګري وي. د اصفهان نه تقریبا چې 80,000 یا 80,000 یهودیان به د سره ملګري وي. د مدینې منوره د مکې مکرمې چې کومې منافقې ښځې وي، منافق سړي وي، هغه به هم د ده په لښکر کې د ده په قافله کې شریک وي، د سره وي. مطلب منافقان خلک او منافقانې ښځې دا به د سره او د ټول نه زیات تعداد به د په قافله کې دا د ښځو وي. د دجال په قافله کې به ټول نه زیات تعداد دا د سره د ښځو وي. نو د درې فتنو نه به د مسلمانان دونه تنګ شي چې مسلمانان به بیا په شام کې جبل دوحان ته لاړ شو، هغې ته به وخیږي چې کم مؤمنان دي. نو دا دجال به لاړ شي سره د دغه منافقانو او د دغه جبل دوحان نه به دې محاصره سخته محاصره وکړي.
بیا به سحر وختي وي، د مانځه نه مخکې، د سحر د مانځه نه مخکې به د عیسی علیه السلام ظهور وشي او عیسی علیه السلام به رانازل شي. عیسی علیه السلام چې کله راشي نو مسلمانانو ته به وایي چې څه چل دی، چل څه شوی دی. دوی به ورته چې دغسې دجال راغلی او دجال ظهور شوی دی. بیا به عیسی علیه السلام د خپلو مسلمانانو سره شي، د قافلې سره به شي او لاړ به شي، د سحر مونځ به وکړي. دوی ته به خپل امام مخکې کړي چې هغه مونځ وکړي، نو خپل امام به دوی مخکې کړي او مونځ به وکړي. بیا به د دغې نه پس حضرت عیسی علیه السلام د مسلمانانو سره شي او دجال پسې به وځي. دجال چې څنګه عیسی علیه السلام وویني نو بس په یارېدو به شي او داسې به ویل کېږي را دجال لکه څنګه چې حدیث شریف کې راځي لکه مالګې چې په اوبو کې اچوي هغه ویل کېږي. دا دجال به د مخکې عیسی علیه السلام پیژني. بیا به د دغې نه پس عیسی علیه السلام دا دجال ووژني او را دجال به مړ کړي او بیا به حضرت عیسی علیه السلام دجال چې کوم دی قتل کړي او دجال به ختم کړي. دجال به په دنیا کې څونه وخت تېري؟ دجال به په دنیا کې 40 دن چې کوم دی دا وخت تېري، د 40 دن نه زیات نه. د ډومبۍ ورځ چې کوم ده نو هغه به د دنیا د 1 کال برابر وځي. دویمه ورځ چې کوم ده نو هغه به د دنیا د 1 میاشتې برابري او دریمه ورځ چې کوم ده نو هغه به د دنیا د 1 هفتې برابري او باقي ورځې به د دنیا د عامو ورځو غوندې وي. زما عزتمندو بیا به عیسی علیه السلام دا ټول یهودیان چې کوم دي، دا ټول منافقان چې څوک د دې دجال په لښکر کې هغه ټول به قتل کړي، حتی تر دې چې هر یوه اونه هر یوه پاڼه به عیسی علیه السلام ته اواز کوي او چغه به ورته وایي چې پلانکي یهودي دلته کې پټ دی، پلانکي دلته پټ دی، پلانکي دلته. عیسی علیه السلام به دا ټول ختموي، ټول به دا ختم کړي. د هغې نه بعد به بیا الله رب العالمین عیسی علیه السلام د ټولې دنیا بادشاه کړي، په ټولې دنیا باندې به د عیسی علیه السلام حکمراني وي. زما عزتمندو دجال نه څوک انکار نشي کولی، دجال د ظهور او دجال د راتلو نه څوک هم انکار نشي کولی. مفسرین وایي چې د ده په راتلو باندې به ایمان ساتئ. که څوک د دې نه انکار کوي، دا د قرآن نه انکار کوي، دا انسان بیا مرتد دی، کافر دی. نو دا که د دجال متعلق یو څو خبرې وي چې تاسو سره مې عرض کولې او دجال ډېره سخته فتنه ده. الله رب العالمین د موږ د دجال د فتنې نه وساتي او بیا رسول الله مبارک د دجال د فتنې نه هم د خلاصېدو یوه طریقه ښوولې ده چې څوک وایي چې زه د دجال د فتنې نه محفوظ شم نو د هغې متعلق رسول الله مبارک ویلي دي چې دا انسان د سورت کهف لومبني 10 آیاتونه یاد کړي او د دې تلاوت دې کوي. د سورت کهف لومبني 10 آیاته دا انسان وایي او بیا هغه دې یاد کړي او د هغې 10 آیاتونو تلاوت دې بیا دې روزانه کوي. الله رب العالمین به دې د دجال د فتنې نه محفوظ ساتي. نو مال هم پکار دي، تاسو هم پکار دي چې د سورت کهف دغه لومبني 10 آیاتونه یاد کړو او الله رب العالمین د مونږ او تاسو د دجال د فتنې نه محفوظ وساتي. که ویډیو خوښه شوې وي نو لایک، شیر او کمنټ ضرور وکړئ او زما چینل عمر خان تورنګزی ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ.